علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ بوډۍ مور او دوه زلمي زامن ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړای شول دوستانو دا واقعه په سوات کې رامخې ته شوه سوات کې بوډۍ مور او دوه زلمي زامن یعنې په یو ټیم باندې د کور نه درې جنازې وتې په هغه درېو جنازو کې یو بوډۍ مور او دوه زلمي زامن شامل دي دغه حادثه چا رامخې ته کړه دوستانو په دوی باندې حمله چا وکړه ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د اندیشا څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېر زیات ظلم شوی ډېر زیات افسوسناکه دردناکه واقعه سوات کې رامخې ته شوې ده بوډۍ مور او دوه زلمي زامن ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړای شوي دي او د هغه قتل کولو نه بعد د دوی په بدن باندې تیزابه چوړی شوي دي دوستانو دوی اخر چاته څه وایي دي چې دغه بوډۍ مور هغه پاخه هډوکي هغه بوډۍ هډوکي په تیزابو باندې اوسېدل او دغه دوه زلمي زامن چې اوس زلمي شوي وو د واده نیټې ور ایښې وه دوستانو هغه کور چې په کوم کور کې خوشحالي را روانه وه واده پکې را روان و مور ډېره زیاته خوشحاله وه چې زه خپل دوه بچو له ودونه کوم زما کور ته انګور را روانه ده خو دوستانو هغه مور د هغه خوشحالي په غم باندې بدله کړه ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه ده موږ د پولیسو نه دا التجا کوو چې دغه ظالمان ګرفتار کړي دغه ظالمانو له ښه بدترینه سزا ورکړي دغه ظالمان سی سی ټي وي فوټیج راغوښتي دي خو سی سی ټي وي فوټیج صفا نه دي ښودلي چې دغه ظالمان څوک دي او څوک نه دي دوستانو ډېر زیات ظلم شوی دی ډېره زیات افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده بوډۍ مور او دوه زلمي زامن ډېر زیات په بد حالت کې قتل شوي دي الله دې وکړي چې د دوی شهادت الله تعالی قبول کړی وي او هغه ظالمانو ته الله تعالی په خپله توګه باندې ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله خامخا وښیئ چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام